نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه اوخه باندې ناستو د هغې نوم قصواو او د هغې مهار چې دی نو دا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه نیولی و او د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ډېر ښه شاعر و ده به ډېر ښکلي ښکلي اشعار جوړول د نبي علیه السلام په مدحه کې نو ده د نبي علیه السلام د اوښې موار نیولی دی او چې څنګه د حرم ته ور داخل شو نو ده په شعرونو شروع کړه او دا شعرونه شروع کړو وی خلو بني الكفار عن سبیلی قد انزل الرحمن فی تنزیلی اے کافر زمونږ لاره پرېږدوئ زمونږ لاره الله تبارک وتعالی په قرآن کې دا حکم نازل کړی دی بأن خیر القتل فی سبیلی نحن قتلناکم علی تأویلی کما قتلناکم علی تنزیلی داسې اشعار یې ویل عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه او د نبی علیه السلام د اوښې مواري نیولی دی او روان دی عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی عبدالله ابن رواحه چپ شه د نبی علیه السلام په وړاندې باندې اشعار وایي یو نبی علیه الصلاة والسلام دی دویم حرم مبارک دی نو د نبی علیه السلام په وړاندې په حرم مبارک کې اشعار وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی عمره پرېږده چې عبدالله ابن رواحه اشعار وایي پرېږده ورته ورته وایم ما وی ځکه دا اشعار په کافرو باندې د غشي نه زیات زخمي کولو واله لګي دا اشعار په کفارو باندې داسې لګي د دې زخم د غشي نه هم زیات دی پرېږده چې عبدالله ابن رواحه د اشعار وي او دا کافر اوري او بیا نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل عبدالله داسې وایا لا اله الا الله وحده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده وی دا وایا او ځه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اووم کال د هجرت باندې د عمرې د پاره روان شو چې دې ته عمرة القضا ویلی شي او دا هغه عمره وه چې په شپږم کال د هجرت باندې کافرو دوی منع کړي وه او صلح یې ورسره کړې وه چې هغې ته صلح حدیبیه ویلی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د ذوالقعدې میاشت ولیدله صحابه کرامو ته ویل وی راځئ چې ځو او په روز کالي ما سره چې کم کسان عمرې روان شوي هغې کې به یو تن هم نه پاتې کېږي ټول راځئ زما سره تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 2000 کسان روان شو عمرې له د مدینې منورې نه او یا اوښانې د ځان سره د قربانۍ دپاره روان کړو چې دا به هلته قرباني کو چې کله ذوالحلیفې مقام ته ورسېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم احرام واچو صحابه کرام هم احرامونه واچول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک تلبیه ویله او صحابه کرام ورسره تلبیه ویله روان شولو خو د حدیبیې په شرایطو کې یو شرط دا لیکلی شوی و چې اسلحه به د ځان سره نه راوړئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتیاطاً د ځان سره اسلحه اغستې وه ځکه د کافرو په خبره باندې هېڅ اعتبار نشته دی دوی خو وایي چې موږ به درته څه نه وایو خو که اوس ووایي راته نو بیا نو احتیاطاً یې د ځان سره اسلحه اغستې وه خو چې مکې مکرمې ته ور داخلېدل نو په بطن مقام کې هغه اسلحه هلته پرېښودله ځکه چې نبی علیه السلام سره په دې خبره دستخط کړو چې موږ به اسلحه نه دروړو نو مکې ته د ځان سره اسلحه ونړله خو بطن کم مقام چې هلته اسلحه کېښودله احتیاطاً او 200 کسان یې ورته پرېښودل چې تاسو د دې اسلحې خیال ساتئ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 1300 کسان روان شو عمرې ته ورلو چې کله حرم ته وردننه کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه اوښه باندې ناستو د هغې نوم قصواو
او دا غي مهار چې دی نو دا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه نیولی و او دا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ډېر ښه شاعر و. د به ډېر ښکلي اشعار جوړول د نبي علیه السلام په مدحه کې. نو د نبی علیه السلام د اوښې موار نیولی دی او چې څنګه د حرم ته ور داخل شو نو د په شعرونو شروع کړه او دا شعرونه شروع کړو وی خلوا بني الكفار عن سبیلی قد انزل الرحمن فی تنزیلی. اے کافر زمونږ لاره پرېږدوئ زمونږ لاره. الله تبارک وتعالی په قرآن کې دا حکم نازل کړی دی بأن خیر القتل فی سبیلی نحن قتلناکم علی تأویلی کما قتلناکم علی تنزیلی. داسې اشعار ویل عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه او د نبی علیه السلام د اوښې مواري نیولی دی او روان دی. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی عبدالله ابن رواحه چپ شه. د نبی علیه السلام په وړاندې باندې اشعار وایي. یو نبی علیه السلام دی او دویم حرم مبارک دی. نو د نبی علیه السلام په وړاندې او په حرم مبارک کې اشعار وایي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل عمر پرېږده چې عبدالله ابن رواحه اشعار وایي پرېږده ورته ورته وایه وی ځکه دا اشعار په کافرو باندې د غشي نه زیات زخمي کول واله لګي. دا اشعار په کفارو باندې داسې لګي د دې زخم د غشي نه هم زیات دی. پرېږده چې عبدالله ابن رواحه د اشعار وایي او دا کافر اوري. او بیا نبی علیه السلام عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل عبدالله داسې وایا لا اله الا الله وحده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. وی دا وایا او زه عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا الفاظ په تیزه ویل شروع کړو او 1300 صحابه کرام سره په چغه باندې وی او روان دي عمرې ته. چې کله څنګه ورسېدل کنه نو د مکې چې څومره کفار دی هغه ګیر چاپېره غرونو ته ختلي وو. وی مسلمانان رالو شپږ اووه کاله په مدینه منوره کې تیر کړلو چې څنګه به شوي ځکه دا مشهوره شوې وه وی د مدینې منورې تبې هغه خراب کړي دي. د مدینې منورې چې تبه ده صحابه کرام یې بالکل کمزوري کړي وي د هغې ځای هوا پې سمه نه ده. هغه یو حقیقت دا دی چې مدینې منورې د ابو هوا داسې وه چې څوک به دې ته لاړو په هغه به تبه راتله خرابه وبی. دا خو چې نبی علیه السلام مدینې مبارک ته هجرت وکړو الله تبارک وتعالی په دنیا کې بهترین ابو هوا د مدینې منورې وګرځوله. بهترین ابو هوا په مقدس مکه اوس د مدینې مبارکې ده. مخکې د دې نه د دې داسې ابو هوا وه چې څوک به پکې روغ پاتې کېدنه چې څنګ به لاړو ته به پرې راتله به. نو هغه د مدینې منورې تبې خراب کړي دي د یثرب تبې خراب کړي کمزوري شوي دي. وی راځئ چې تماشې وکړو. نو دا مکې دا قریش دا کفار دا ګیر چاپېره غرونو ته ختلي وو. نبی علیه السلام چې څنګه وکتل چې کفار ګیر چاپېره زما د صحابه کرامو تماشې ته ختلي که نه نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی دا اوږه مو ښکاره کوي. دا یو اوږه که څه کوي ښکاره کوي. دا مټه مو یوه ښکاره کوي. دا یوه مټه ورته ښکاره کوي. دا ښی اوږه به ښکاره کوي که نه احرام د دې لاس ته لاندې به چپ طرف باندې ور واړوي. وی دا ښی مټې ورته ښکاره کوي دا ښی اوږې ښکاره کوي چې ستاسو مټې ویني چې لږ روب پې پرېوځي. هغوی خو وایي چې صحابه کرام ختم شوي دي کمزوري شوي دي بیمارو خراب کړي دي. نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ښی مټه ورته ښکاره کوي چې ویښ وني چې مونږ کمزوري نه یو طاقتور یو. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی شابه طواف کوئ خو اوږې وښئ. نږدې خپې ږدئ داسې اوچت قدمونه اخلئ او داسې منډه غونته وښئ لاسونه وښئ داسې. دې ته رمل ویلی شي که نه رمل ورته ویلی شي. وی په داسې نږدې قدمونه ږدئ او منډه وښئ داسې لږ غونته کې اوچت قدمونه اخلئ چې دوی ته پته ولګي چې کمزوري شوي نه دي ښه چاک شوي دي. او داسې پکار هم ده چې کله ته د کافرو خوا له ځې که نه هلته به ځان غلی عجز نه کوي
چې کنه هغه تا ته په سپک نظر ګوري یا دینی خلک دی طلبا دي علما دي د یو مجلس ته ځي او دته فطر چې دا خلک ما ته کمزورې ګڼي چې مړه دا د مدرسې طالب او چوڼی په څه کې دی دغې مولا او طالب له پکار دی چې د هغې په مخ کې باندې داسې سینه روباسي پوهېږي ورانې که نه او ښه تکبرانه خبرې شروع کړي او که خپل ګاډی ورسره نه په کرایې د غټ ګاډی راولي داسې مجلس ته ترې لاړ شي چې په دې خلکو یې روب پرېوځي چې دیني خلکو ته بیا دپاره سپک نه ګوري دا نه چې دا مولا متکبر مولا به تکبر نه کوي په عامو محافلو کې خو که پته ورته ولګېده چې په دې محفل کې مولا او طالب ته سپک کتل شي بیا دې مولا طالب نه چې څومره تکبر کېږي ودې کې بیا دې هلته ځان عجز نه کوي دا ثابت دی دا شریعت مسله ده علي رضی الله تعالی په چې جنګ ته ووتل لا توره به یې داسې تاو کړله زه حیدر یم حیدر زما نوم کو نه اورېدلی واورئ په تکبر انداز سره به ګرځېدو تاسو نو دا بیا پکار دی چې څوک دین ته سپک ګوري داسې خلکو په مخ کې باندې بیا ښه تکبرانه انداز پکار دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې تاسو دا چکر وخی کنه نو دا خی اوګه ښکاره کوي او نږدې قدمونه ږدئ او دا مټې داسې وخی لاسونه وخی صحابه کرامو دا خی اوګې ښکاره کړې مټې او داسې دا رملې شروع کړو مټې والې او روان شو تیز هغوی چې وکتل موږ خو چې دا کمزوري شوي دي هغوی نه خو پهلوانان وي جوړ شوي دي په مدینه کې هغه خو ښه چاک شوي دي ټینګ نه شو د غرونو نه راکوز شو بار ته ووتل وي دا خو راپسې ښه پهلوانان شو نو چې هغې کوز شو د غرونو نه که نه نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل اوس په خپل انداز سره طواف شروع کړئ نو د وو چکرو کې اولو دریو چکرو کې دا سنت طریقه ده اولو دریو چکرو کې به تر رمل کوي داسې قدمونه به اوچت ږدي او بیا باقي څلور چکرې چې دي که نه هغې کې به په درمیانه حالت سره ګرځي درمیانه حالت سره دا سنت طریقه ده چا چې د الله د دین دپاره قرباني ورکړې د الله د دین دپاره یو عمل کړی الله ته دومره خوښ شوی چې تر قیامته پورې هغه طریقه بیا جاري ساتلې ده د حاجري بیبي هغه منډې خو تاسو ته یاد لري که صفا مروه کې که نه ښځه ذاتو خو هغې سرتور سر په صفا مروه کې منډې وهلې که نه هغې ځای ته چې زه ورته لاړ شو اوس هم منډې وو که نه وو الله ته هغه ادا خوښه شوې وه د الله د دین دپاره قرباني ورکړې وه الله تر قیامته پورې هغه انداز جاري وساتو صحابه کرام هم د دین دپاره دا رمل کړی و اوس تر قیامته پورې چې څوک طواف کوي اولو دریو چکرو کې به دی داسې رمل کوي مټ لاسونه به وي اوچت قدمونه به اخلي داسې تیز به ځي نو کفارو چې وکتل وي دا خو راپسې ښه پهلوانان شوي دي وتښتېدل د هغې ځای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره وکړه صحابه کرام هم عمره وکړه بعضی صحابه کرام سرونه اخریل او بعضو څه کړلو کرنچي کړلو دواړه طریقې جایز دي عمره دې وکړله سر خریل هم جایز دي ویښته کنچي کول هم څه دي جایز دي خو سر خریل غوره دي او ویښته کنچي کول جایز دي نور په عمره باندې اثر د دواړو د وجې نه پرېوځي په عمره کې هېڅ فرق نه راځي که ویښته کنچي کړو او که ویښته اخریل هم یو حلق دی یو قصر دی دواړه جایز دي نو بعضې صحابه کرام سرونه اخریل او بعضو ویښته څه کړلو کنچي کړلو الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين نبی علیہ السلام خوب لیدلی و که نه چې موږ عمره وکړه زما بعضې ملګرو سرونه وخریله او بعضو څه کړلو کنچي کړلو نو منافقینو بیا په شپږم کال د هجرت وي په صلح حدیبیه کې وی چې موږ عمره وکړه کم دا خو د لارې نه واپس کړو عمره وکړه نو په اووم کال باندې چې عمره وشو نو الله تبارک وتعالی وفرمایل د الله پاک پیغمبر ستا هغه خوب مې رښتینی کو عمره خو وکړله او بعضې ملګرو سرونه وخریل او بعضو څه کړلو کنچي کړل ستا هغه خوب د الله پاک پیغمبر ما رښتینی کو او د خوب دا خبر هم ده چې خوب دې ولید دا لازمه نه ده چې سبا له ته د هغې تعبیر وینې پوهېږه ورانه که نه خوب کله ناکله تعبیر زر ښکاره شي او کله پکې کلونه ولګي او پس د کلونو بعد هغه خوب تا ته ښکاره شي نو کله پکې ټایم لګي او کله زر هغه خوب سړي ته ښکاره شي
بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام چې عمره وکړه صحابه کرامو عمره وکړه کم 200 کسان چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اصلحي تفریح بیا هغې ته وویل اوس تاسو لاړ شئ عمره وکئ بیا هغې راله هغې عمره وکړله چې کله عمره یې وکړله نبی علیه الصلاۃ والسلام پکې د میمونه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړله مقام صرف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میمونه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه چې دا غي سره نکاح وکړه بیا نبی علیہ السلام په مکه کې څو ورځې ایثار شو نو چې 3 ورځې څنګه پوره شوې کنه نو د مکې مشرکینو پسې سوال جواب راولېږل وی تا ته موږ 3 ورځې ټایم درکړی و هغه 3 ورځې ستا پوره شوې د مکې نه وځه خپل ملګري او ته د مکې نه څه کا اوزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کومال لګون ته مهلت راکې کنه ما د میمونه سره نکاح وکړله زه به تاسو له ولیمه وکم زما د نسب خلک خپلوان مې نو زه به تاسو له ولیمه وکم زما به لګ ډوډۍ تاسو خورئ هغه ورته ډیر په بدو الفاظو جواب ورکو وی موږ ستا ډوډۍ نه د پکار خو ته د مکې نه وځه موږ ستا ولیمه نه قبلو ستا ډوډۍ نه قبلو ته د مکې نه وځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې مکرمې نه روان شو او بیا چې کله مقام صرف ته راغی کنه نو الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت د ولیمې وکړو د میمونه رضی الله تعالی عنها نو ګوره نکاح په مقام صرف کې وشوله بیا ولیمه هم په مقام صرف کې وشوله او اتفاقی خبره دا وه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رحلت نفس میمونه رضی الله تعالی عنها راتلله مکې ته د مدینې منورې نه او په دغه مقام صرف کې ناجوړه شو او هلته وفات شو اکې مقام صرف کې بیا وفات شو هلته اوس قبر مبارک هم دی د مدینې منورې نه 100 کیلومتره پس چې راشي که نه نو دغلته کې یو ځای د چاردیوالي تېنه تاو ده بعضې کسانو پې لیکلي هم دي چې دا د میمونه رضی الله تعالی قبر مبارک دی نو نکاح چې کمزای کې شوی و هلته ولیمه مقام صرف کې شوه او اتفاقي خبره و دا وه چې هلته وفات شو هلته دفن هم شوله میمونه رضی الله تعالی عنها کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې نه راوته که نه نو د حمزه رضی الله تعالی عنه وړه لور وه یتیمه هغه راله نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاو شوله او یا عمی اوازونه کول ای زما ترو نبی علیہ السلام نه تاو شو او نبی علیہ السلام نه پرېښودو دا ترې نبی علیہ السلام ته ځکه وي چې یو خو تې مشر موږ هم مشر سړي ته تره وایو که نه او دویم دا دی چې دا نبی علیہ السلام د حمزه رضی الله تعالی رضاعي رور و که نه رضاعي رور یې مو که نه نو ترې کېدو نو هغې ماشوم نبی علیہ السلام نیولې او جړلې ورته یا عمي او یا عمي ای زما ترو دا جړلې ورته نبی علیہ السلام یې نه پرېښودو وي ما ځان سره بوځئ ما مکه کې مه پرېږدئ ما ځان سره بوځئ علي رضی الله تعالی ورمنډه کړه نو دا ماشوم یې په غېږ کې روچته کړه چې روچته کړه که نه وي دا به زه ځان سره بیام او دا پالنه به یې زه کومه دا به زه بیام زه به یې پالنه کومه نو جعفر رضی الله تعالی ته وفرمایل وي دا به زه بیام د دې پالنه به زه کومه نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی وفرمایل وي دا به زه بیام د دې پالنه به زه کوم نو 3 صحابه کرامو د 3 واړو پې جګړه شوه علی رضی الله تعالی ویل وی دا خو زما د تر لور ده حق ما ته حاصل دی زه به یې پالم زما حق دی چې زه جعفر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زما هم د تر لور ده او دویم دا دی چې د دې خاله زما په نکاح کې ده د دې د مور خور چې کومه ده هغه زما په نکاح کې ده زه حقدار یم زه به یې پالم او زید بن حارثه رضی الله عنه فرمایل وی حمزه خو زما اسلامي رورو حمزه زما اسلامي رورو زه یې تره کېږم زه به یې پالمه ګوره دا د صحابه کرامو مینې محبت ته د یو بل سره ګوره حمزه رضی الله عنه شهید شوی په جنګ بدر کې په غزوه احد کې او شهید شوی په غزوه احد کې هېڅوک نه و یتیمه ماشومه وه پر دې ماشوم څوک رالی وي چې زه به یې کفاله کومه د 3 صحابه کرامو په جنګ دی یو وایي دا یتیمه به زه پالم بل وایي زه به یې پالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فیصله راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل دا ماشومه به جعفر له ورکو دا به چا له ورکو جعفر رضی الله تعالی حقدار دی دا به هغه له ورکو وی علي دا درته ورکه هغې وی ولې د الله پاک پیغمبره مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی د دې خاله چې د ترور چې د هغه د جعفر په نکاح کې ده او خاله په مثل د مور ده
خاله په مثل د څه شي ده د مور ده. څنګه حق چې د مور دی داسې حق د مور د خور هم دی. نو د جعفر په نکاح کې د دې ترور د هغه د دې ښه کفاله کولی شي. د دې جنا یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام لره که نه وی د الله پاکه پیغمبره زه ستا سره جهاد لځمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی لاړ شه د مور خدمت وکړه. وی د الله پاکه پیغمبره مور خو مې مړه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ترور دې ژوندۍ ده، د مور خور دې ژوندۍ ده، او وی د الله پاکه پیغمبره خاله خو مې شته. وی لاړ شه د هغې خدمت وکړه، هغه په مثل د مور ده، هغه په مثل د څه شي ده د مور ده. نو کم حق چې پتا د مور د مور د وفات شو اک شانت خدمت د مور د خور کوخه د خاله شانت خدمت کوه، دا په مثل د مور ده. دا رنګ پلار دی وفات شوی پلار دی نشته دی تر دی موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای العم سن ابيه، تر چې دی دا په مثل د پلار دی. د پلار کوم حق چې پتا باندې د پلار دی دک حق پتا باندې د تر دی. تر خو پلار دی، تر به څنګه د وراره دپاره بده خوښه کړي؟ خوښولی شي، سوال نه پیدا کېږي چې خوښه کړي. زمونږ معاشره مونږ دې ځای ته رسولې ده چې د تره زوی ته تربور، د تربور زوی او تربور تره ته تربور، دا مونږ دې ته رسولې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي تره دې په مثل د پلار دی. مونږ وایي نه تره خو تربور دی. داسې ده که نه ده؟ مونږ کم طرف ته روان یو؟ شریعت څه وایي او مونږ د څه وایو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د پلار چې د څنګه خیال ساتو دکه شانتې د تره ساته، دا خو ستا پلار دی. مونږ وایو نه نه تره خو زما تربور دی. دا په کور کې مونږ دا خبرې جوړې کړي، د کشرانو په ذهن کې مونږ دا خبرې اچولې دي. دا خبره یاد وساته، مونږ د کشرانو په ذهن کې اچولې دي. الله دا ګوره ماشومان سبق د کور حاصلې ښه کور کې چې کومې خبرې کېږي اکه ماشومان بیا کوي. د دې وجې نه کم بچي چې د پلار قدر نه کوي سپک ورته ګوري که نه پوه شه چې دې سړي ته ښځه سپک ګوري. کم بچي چې ماشومانو چې پلار ته سپک کتل که نه نو دې سړي ته به ضرور ښځه سپک ګوري، ځکه دې بچو دا تربیت د چا نه حاصل کړی؟ د مور نه حاصل کړی. نو مور د خاوند ته چې بدې ردې وي او سپکې خبرې ورته کوي که نه اکه خبرې ورته بیا بچي هم کوي. کم ښځه چې خاوند ته درون ګوري سوال نه پیدا کېږي چې د دې سړي بچي درته سپک وګوري. داسې ده. یا د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل که نه پوه شه چې په دې کور کې زما بدي بیانېږي ځکه دا ماشومان ما ته سپک ګوري. دا خبره دا سبق یاد وساته. د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل پوه شه چې په دې کور کې زما بد بیانېږي ځکه دا ماشومان ما ته سپک ګوري. ماشومان هغه خبرې کوي کوم چې په دې کور کې کېږي، دوی د هغې کور نه تربیت اخلي. نو مونږ وایو تره تربور دی، دا خبره در کم ځای نه اخیستې ده؟ دا د کور نه اخیستې ده. په دې کور کې د تره بد بیانېږي نو ځکه دی وایي تره زما تربور دی. په دې کور کې د ماما صفت بیانېږي نو ځکه دا ماشوم وایي چې زما څه دی نو زما ماما دی. دا ټول تربیت د ښځې نه اخلي که نه. نو ښځه د خاوند د ورور سپک بیانوي او د خپل ورور صفتونه بیانوي. نو ماشوم وایي ماما خو ماما دی او تره خو تربور دی. دا سبق در کم ځای نه اخیستی، دا د دې ښځې نه اخیستی، د مور نه اخیستی دی. چې مور یې تره ته وایي دا دې تر دی نو دا بد دادا دی، بد دادا دی که نه. تره ته څه وایي؟ دا بد دادا دی. او ماما ورته یادوي وایي ده ته ګل ماما وایه، ده ته څه وایه؟ ګل ماما. نو د خپل رور نه ورته ګل روح کو او د خاوند د رور نه ورته څه روح کو؟ بد روح کو که نه. نو هغه بد دادا شو، دا ګل ماما شو. ماشوم د دغې ځای نه واخیستل چې دا ماما مې ګل دی او دا تره مې بد دی. داسې ده که دا نه ده؟ دا زمونږ د پښتو ټکي دي. زمونږ په کورونو کې دا تربیت ورکېږي، مونږ پې پوه نه یو. ولې ماشوم ماما پسې ګرځي او تره ته تربور وایي؟ ولې؟ حالان کې د دې ماشوم سره ولاړ څوک دی؟ په دې ماشوم چې څوک ګزار کوي دله تره ځان را رسوي کو ماما ځان را رسوي. سبا دا ماشوم یتیم پاتې شو، الله دې نه پاتې کوي، د ده پرورش په تره کوي کو د پرورش به ماما راځي. ته دا ټول پیټې به تره اوچتوي کو ماما یې اوچتوي.
دا زمونږ د زنانه او تربیت دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه دینداره کړي چې بچي ته وښایي بچیه دا تره چې دی څنګه چې ستا دا پلار دی دقه شانتې ګورې دا تره هم ستا د پلار په مثال دی. نو خبره مې څه پورې کوله؟ 3 صحابه کرام دي. د حمزه رضی الله تعالی عنه د یتیمې ماشومې په سر باندې څه راخ کړې ده؟ جګړه راخ کړې ده. یو وایي زه به یې تربیت کوم، بل وایي زه به یې تربیت کوم، بل وایي زه به یې تربیت کوم. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام عمرة القضاء وکړو او د دغې ځای نه روان شو. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.